نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول بجمع در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان مبارک عیسوی تاریخ 14 مہینہ 2025 تقریبا نن دا 14 روزه روانه ده ما تاسو ته د روزو متعلق بیان شروع کړو تقریبا دا 15 جمعه د روزو متعلق بیان دی خنن د اوسه پورې تاسو ته ما د هر یو بل شي فضائل بیانول د دې دا فضیلت ته او د دې دا فضیلت ته او د دې دا فضیلت ته او دای درجه دی دای مقام دی نن د مسائل بیانوم په اولنې بار دروجه د فرض دروجه د ثواب او فضیلت ته بیانوم دا فرض روزه چې په موږ تاسو باندې الله فرض کړی دا د دې ثواب ته بیانوم د دې انتها د دې ثواب تاسو په خپل د دې ثواب باندې پوي شئ د وی روزه ثواب څومره اهمیت لري علما ذکر کوي چې کوم وخت دا انسان دا فرض روزه اخري نو د دې ثواب څومره ثواب ده
چې دا سړی دا فرضي روزه وخوري د دې د څومره اجرونو نه محفوظ شو. دا په دې خبره ځان پوي کوي دې د څومره اجر د ثواب نه محفوظ شو، دا اجرونه ورته میلاو نشول. چې ټول عمر چې د څومره زندگی او عمر دی او دې روزي نشه د دې په بدل کې د دې وی روزي په بدل کې نو دلقات دې وی روزي هغه اجر میلاو نشي. ځان لږ په دې نقطه پوي کوي چې دې خوړل ګناه کبیره ده. د دې رمضان مبارک روزه بغیر د عذر یا یو سړی مریض دی یا یو سړی په سفر کې دی او یا یو زنانو ته بیماری لګي مریض ده او دې دغه نه علاوه چې دې بندا قصدن روزه پرې خوستا یا وننه ولا یا ما تکړلا نو دې د دومره اجر نه محفوظ شو، دومره اجر د دینا پاتې شو لکه چې ټول عمر دې روزه ونیسي عمر دې کا ثواب نه ملاوي. دو خبرې ما په شروع کې دې سره وکړې، یا یو کس مریض دی یا په سفر کې دی او ځکه په رمضان مبارک کې دی به د رمضان نه غیر هغه روزې راګرځوي نو دې خو به دا وایي چې یاره دا خو زما خو شور نه دی چې الله مال په دې رمضان کې هغه دومره اجرونه راکړي نو د هغه اجر نه خو زم پاتې شوم. هو یو سړی عذري دی یا سفر دی یا ناجوړ دی بیمار دی هغه په دې رمضان کې روزه نشي نیوي بغیر د رمضان نه هغه روزه د دې فرضي راګرځوي اقضا د دې روزي راګرځوي نو الله هم دومره اجر ورکوي څومره چې الله په دې رمضان کې اجر دې بندل ورکوي. خو یو سړی د دې ټول قصونه ماورا ده او دې قصدن روزه پرې خو قصدن روزه وننه ولا نو دې د دومره اجر نه د دومره ثوابونه نه دې ما پاتش چې ټول عمر دې روزه ونیسي نو دته به اجر میلاو نشي. نو تاسو پوه شئ چې د دې روزې اجر لې بے انتها دی چې د دې روزې اجر دومره انتها دی چې موږ تاسو ته الله نه دی ښودلی او په کال کې را باندې یو پیره راځي ډېر روزې او د رب نظام دی چې ګوره په جنت کې رااله د روزدار د پاره پیر جنت هم جوړ کړی دی. روزدار په کومه دروازه داخلي کې جنت ته باب الریان باندې باب الریان دروازه ده. دا خو د هغه روزې د ثوابونو هغه اهمیت او فضیلت شو. وس روزه په سبا باندې ماتيږي او په سره ماتيږي
د خو پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک حصول العين بواسطه المنفذ الى جوف البطن او الدماغ یا او المخ. حصول العين عين شيء حصول چې په اغلارو باندې لاړ شي د انسان د خېټې ته او یا د انسان د دماغ ته سکر د غش ما ملاوش. نو علماء د دې لپاره په لار ذکر کړی چې په دې لارو باندې دا عین سیز ورالو به تاسو په یو خبرو باندې دا حصول العين دا بیا غذاوی خوراک پوی غذا یا به دواوی مونږ تاسو چې دوايي استعمالو او یا به د غذا او د غذا او د دوا نه ما سوا بل یو شی به لکه مثال لرګي واخلا کانه واخلا خور واخلا شیشه والا نو دا د غذا نه او د دوا نه ما سوا ده. اوس دا داخل شي د بدن ته په دې پنځو لارو باندې نو دا د انسان روجا ماتوي. کچری یو سړی حسدن ګوره د دې هر الفاظ سره ګوره زما خپل الفاظ لګي. قصدن لپس می دته وي قصدن چې یا دا دوا او یا دا غذا نه ګوره نه دوا او نه غذا د دینه ما سوا نه. انسان روغ رمټ او دستا دواي استعمال کړه دا غذا استعمال کړه لار چې کوم دې کوم لارې دي سپېګمې دي عربی کې وته انفي خلدا وګونه دي دا درې لارې خو زموږ استادو په دې مخ کې الله جوړې کړې دي او دوه لارې د پخزانو په منځ کې دي لاندې دا ټوټل 15 لارې چې په دې 15 لارو باندې د انسان بطن ته دماغ ته حاصل شول خو قصدن یا د عمل وکړه قصدن نو په دې باندې به د ویرو دي کفاره هوندا او قضا په هوندا. کفاره د دې ویرو دي 2 میاشتې پر لپسې روزي دي. بیا مې د سره یو قید وی کفارات دې ویرو دي پر لپسې 2 میاشتې پر لپسې 2 میاشتې روزي دي. دای کفاره ده.
او یو روزه چې بندسي چې کوم روزه د دنه ماته شوي ده نو دا با قضا د دغه روزه به دا ټوټل 61 روزه یو شپې ته دا د هر هغه چا د بار دی چې کم سړی صحتمند دی او بدن برابر دی نو دې په کفاره په دې طریقه ادا کوي تاسو بداوړي دی یاره که یو سړی کفاره ورکړي نو هم ټیک دی ځان په دې مسله باندې پوه کوي چې د بدن صحتمند او دې روزې نیول شي او دې برابر دی نو د دې کفاره زاده چې د قصدن روزه ما تشوالو دی با شپېته روزې د دې کفاره پر لپسې دو میاشتې روزې دي او یو روزه به د دې روزې قضا راوړي نو دا 61 روزې او یا د دا بدن برابر نه دی کمزور دی وسو طاقت نشي لرلې یا به یو غلام آزادوي خلند اور کې غلامان نشتا شپېتو مسکینانو ته بیا جامع اخلي جوړا ګوره دې چې جوړه مولا ناخلی چې ګوره چې رخ ولا واره ولا وره کی چې دا واله ستا جوړه شو دا جوړه نه ده کتابونو لیکلي دي چې جوړه به ولا ور کوي یو مسکین تا خو ګوره که یو انسان رخ واغستو نو رخ یو مسکین لور کو چې دا واله ځان له جوړې کا دا جوړه نه ده دې په دې مسکین له صحیح سلامت جوړه ورکړي چې د ټیلر په پیسو کې مراشي چې آینده د پاره به دې عمل نه کوي نو دای شپې ته جوړې شوې او یا په دې مسکینانو له دوه ټیمه خوراک د اعتدال معتدل خوراک ورکړي نه ډېر اعلی او نه ډېر کمزورې د اعتدال خوراک په ورکوي په چولو بازار نه خلاصي نو دا د هغه سړي لپاره مسائل شو چې کم سړی قصدن روزه ماته کړي دا د قصدن سړي لپاره دا مسائل شو نو کچری یو سړی غذا استعمال کړلا په دغه لارو باندې یا نه جوړه دی هغه ته د خوراک ضرورت دی جان په خطر کې دی یو احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویما
یو جمله صحابه تل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تشریف فرما دی دا رمضان مبارک مهینه ده یو صحابه روزه ول رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې تاسو په سفر کې بروزه نه نسی یو صحابه د مخکې نه روزه دی نو سفر کې هغه ته ډېر د بدن ته تکاوت میلاو شو نو صحابه کې راټول شي څوک وته هوا ورکوي څوک څوک تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګي نو څه چللې و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سکارو شټلار کې لپاره صحابه دي و تاسو ته ما نه ویلي نو هغه صحابه باندې روزه ما تکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کله په سفر کې ونو قصدن به پاجو وخت کې روزه ما تکړه قصدن سفر کې خدا ته روزه مافتا چې خلک د دې مسایلو نه خبر شي یا د مرض دی او په مرض کې تاسو ضرورت دی د غذا نو بیا به د هغې کفاره نشته د قضا به راوړي چې صحتیاب شي د رمضان نه پس بیا د قضا راوړي یا دا د دوا ضرورت دی په دغه لارو باندې او توس بیمار او تکلیف دی نو دغه صورت کې به بیا ته دوا استعمالې نه وایي نو په دې وخت کې د شریعت کې عذر وایي تاسو په دې عذر باندې لږ په یوما مونږ تاسو په دې منځ کې قیام کوو ولاړه دا ولاړه فرض ده قیام بعض خلک په دې منځ کې ناستي ودرېدلی شي نو اوس دې صورت کې د دغه سړي دا عذر دی چې بیمار دی ودرېدو نه پاتې دی نو ته د شریعت وایي چې ته کښېنه خو مونځ ادا کا قیام مه کوه قیام فرض دی کښېنه خو مونځ ادا کا اوس یو سړی روغ رمټ دی او هغه کښېني نو بیا یې مونځ نه کېږي ځکه د قیام د ده نه فرضي عمل پاتې شو چې قیام ودرېدل فرض دی نو قیام پاتې شو نو چې قیام پاتې شو نو مونځ یې نه کېږي نو دا مرض د ده چې کوم دی دا عذر دی اوس یو انسان ټیم هم ناوخته دی یو انسان په خوله کې پښمنه کړه دی غوښه خوړلې ده او څه پکې نښتي دي نو اوس د جمع مواله هغه شی رابان تېرې نو چې کومه دا وخت کې دی خوله کې چې دا کم شی هغه شوی دی او دا د چڼې مقدار نه برابر وي نو بیا دې ته روژه ماتېږي او که د چڼې نه کم وي نو بیا ته روژه نه ماتېږي اوس یو شی ځان ته د یو اهم مسله پوهې کې یو شی ستا د مخرج نه هغه د ورکوټی دی
دا خله مخرج دی زموږ څه په دې خله کې دا لاړې جوړېږي او ما ورته یې تېرو لګیا یو موږ خبر نه ګزارو اوس هم ما تېرې کړې دا مخرج دی نو دې مخرج نه چې یو شی ته بار وویستو و دا لاړې دي دا د دې مخرج نه ما را بار د دنیا ما اول ته راوویستې او واپس مې خولې ته واچولې تېرې مې کړې روژه ماته شوه و دا شی په دې مخرج کې دی او د انسان تیریږي دې سره روژه نه ماتېږي و د انسان په دې سپېږمو کې هغه اثرات موجود دي پښتو محاوره کې مونږ او تاسو چې د بلنګ وایو که بلنګ نه کړه الفاظ دي نو دا په دې سپېږمو کې موجود دی انسان ځان ته سارا کاږل او شی سم ډک کې او تېرې کو دې سره روژه نه ماتېږي هو که چېرې د دې مخرج نه رابار شو او بیا دې واپس وردن نه کا نو ګوره بیا دې روژه څه وکړ زما نه به هر کال دا تپوسونه کوم خو زه تاسو ته هر کال دا یو مسله بار بار کوم د بعضې خلکو بواسیر مسلې زه به تاسو همدا ویم چې په هر کال په روژه کې دا مسله ما کړې ده ما ته به کالونه کېدل نو بعضې یارانو دوستانو سره زه ناست پاس منو نو د بواسیرو دوایي استعمالوله ما لکه څه کې دا دوایي استعمالوم دي دې سره کوی ما دې سره روژه ماتېږي نو دا خو موږ ډېرې مودې نه استعمالوو بلکې یو فرض نه افراد درته یادوم نو د بواسیرو د دوایي چې انسان لګي لاندې په مقعد کې د روژې په وخت کې نو ګورې دا روژه ماتئ یا د دې غذا نه او د دې دوا نه ماسوا مثال کې چا شیشه وخوړله یا خور وخوړله یا کاڼې وخوړ او تیز خو به د یو مسله ځان پوه کې ګوره یو سهون مسله ده سهون یو عمدن مسله ده یو خطاءن درې الفاظ مې ذکر کړل سهو ده ده یې ته نه د روژه ده ته یاده مې یاده نه ده بس لاړې اوبه دې وڅکلې ډوډۍ دې وخوړله نو ګورې روژه دې نه ماتېږي هو درته یو خطا د ستا ذهن کې شو خطا سره ستا اوبه تېرې شوې خطا سره ستا نه عمل وشو شی تېر شو نو خطا سره ګورې روژه ماتېږي خو ګورې کفاره پرې نشته او قضا به راوړي تاسو ته ما وختي وړاندې ووې عمدن خو بېل شی دی عمدن قصدن سره تا دا کار وکړو نو ګوره هغه د کفاره ده او قضا هم در باندې ده کاڼې ماڼې وغیره د انسان تېر شو او دې دوران کې دې نو روژه ماته شوه خو قضا پې لازمي ده او کفاره پې نشته انسان خوشبو هر هغه خوشبو چې انسان لګي خو چې هغه لګی نه کوي یو انسان مونږ د اټه کې مکې ولګوله په جومات کې ولګېدل او
لوګیت کوي خوشبو ده پروا نشته هو که چیرې د دې خوشبو د لوګیت تا تیر کو وردا روزه ماتي سیګریټ روزه ماتي نسوار روزه ماتي د دې لپاره علما خپل دلایل او وجوهات بیان کړي چې ولې ماتي ځکه دا سیګریټ دماغ ته یو سکر ورکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک ته چې والبدن او الدماغ براخو دماغ ته نه ځي براخو خېټې ته ځي دا لوګیم خېټې ته ځي خود ته سکر ملاوي کې د دماغ لپاره هر قسم انجکشن یا ډریپ وغیرہ دا ستاسو روزه ماتي په دې انجکشنو کې هم ګوره بلا قسمه انجکشن دي ګوره دا رګونو وغیرہ وغیرہ د وغه او د پټو دا ستاسو روزه ماتي خو بلا عذر بینه لګي چې بلا عذر تروغ ربټ انجکشن ځان ته وې بس آرام دیو دکی او ماقام را پاتېږي بیا د روزه نه ماته خو ګره په روزه په ثوابونو کې خلل دی واقع شو یا بلار کې روان یو د اچانک تاخله یو ماشرالو مشرالو تا تیر شو دا روزه نه ماته مسائل ډیر زیات ډیر مرا لیکل دي خو ټایم نشته د اعتکاف متعلق چې بل جمعه په 21 تاریخ راځي دلته کې دا مسائل مزور نه دا یو حدیث مبارک وره د اعتکاف متعلق اعتکاف لوی ثواب لري نو کله چې وس کې دوه احادیث مبارک دا لیکل خو ټیم نشته ان شاء الله انده جمعه به بیان پدې وکړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اعتکاف په ژوند کې د سند پاتې شوی دا وځه تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف هم بیان کوم چې هغه په څنګه اعتکاف کوو نو کله چې وس توفیق وی او ځان وزګارول شي نو اعتکاف تکې نه چې الله رب العزت له ثوابونه درکړي ځکه د اولنې عاشورا د رحمت ته د مغفرت او درېمه د اعلان د معافی ده اینده چې موږ ته ان شاء الله په دې خبره به وکړو چې خیر ژوندۍ او د اعتکاف سره تعلق ساتي چې د مغفرت ولې ده د رحمت ولې ده د مغفرت ولې ده د معافی ولې ده دې کې به د مسلمان تقسیم په دې کې کړی دی نو کله چې اوس توفیق کېږي نو اعتکاف تکې نه چې اعتکاف وکړي چې الله رب العزت موږ تاسو له ډېر ثوابونه را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين